ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء اور تاسو نکاح مکوئ د هغه زنانو سره د کم زنانو سره چې ستاسو پلارو نکاحوې کړي دي الا ما قد سلف مگر هغه خبرې چې تیرې سوې هغه ختمې دي انه کان فاحشه دا ډېره د بېحیایي خبره ده ومقتا اور دا اللہ دا نارضگی خبر دا وساء سبیلا اور دا ډیر غلط لار دا عزیزانو دا سورۃ النساء آیت نمبر 22 دی پدې کې الله رب العزت د نکاح د محرمات بیان کی چې کوم زنانه حرام دي مخکې کوم آیت را روان دي هغه ډیر بهترینه دي د محرمات په حواله سره بعض زنانه د نسب په حواله سره حرام دي بعض د رضاعت په وجه شلو په وجه باندې حرام دي بعض د مساهرت په وجه حرام دي بعض نور دا ټول الله رب العزت بیان کړی دي بعض زنانه داسې حرام دي چې در قیامت تر سهار حلال کېدلې نشي بالکل در قیامت تر سهار حرام دي هغه کې د توای محرمات ابدیه همیشه هغه کې اول دادي چې ستا پلار د چا سره نکاح وکړه ستا نیکه د چا سره نکاح وکړه ستا تړ نیکه د چا سره نکاح وکړه د بالا پوری د هغه سره ته بیا نکاح نشي کولای چای پلار د شپه ور سره تیر کړي او کني ور سره تیر کړي ام بستری کړي کني کړي چې یو ور د یو زنانه باندې ستا د پلار نوم رالی چې د کور والا د نکاح وکړه پر تا باندې همیشه حرام ده قطعا نه نشي کولای دا غره کم پر زوی د زوی لور چې ماینه چې دا منکو هغه بیا پر پلار حرام ده زوی دی یا دا غز زوی دی المسی دی یا دا غب کڑوسی دی دا رقم مختب سیزام یعنی اصول و فروع لاندې و بالا هر یو چې نکاح وکړه پر یو پر بل حرام دی د پلارو د نکاح د پر زوی حرام دی او د زوی د المسی غجدي پر پلارو پر نکاح بیا حرام دی قطعا در قیامت پوری دا نکاح حلال کېدل نشي او دا همیشه حرام زمانه جاهلیت کی خلکو د ناسکه مور سره د نکاح وکوله اور دا ډیر فخر کوله اسلام چراله هغه دا ختم کړه اسلام وای چې دا ناسکه مور چې دا ستا مېره چورته وای مشتي مېره دا مېره چې دا د مور قائم مقام د کم احترام چې د مور دی هغه د مېره دی اور کم عزت چې د مور دی هغه د مېره دی اور په دغه د پر شریعت کې مسله لیکل ده چې مېره نه دی په کار د خپل د سړی د زامونو سره مخ پټ کې پرداو کې هغه د مېره د پر پکار نه دی اور زامونو له هم پکار دادي چې دغه مور دغه خدمت وکي ثواب هغه د لکه خپل حقيقي مور چې کوم ثواب دغه ثواب لري دغه رقم ثواب لري لہذا د مېره سره د قیامت در سهار پر نکاح جائز نه ده دا یو مسله بل هم یاد وساتئ کچیر داسې خطرې یاد ساته هغه به پدې کې وته نه لکه زما استاد په معاشره کې مثال کې طور پر پلار مرسو ځوان مینه پاتې سو زامونه هم د بل مینه سره ځوانان دي الته کچیر خطرې بیا د خطرې په پیش نظر باندې پرده کول جلا کېدل دا هم د شریعت حصہ ده کچیر خطر نه نو ګور مثال کې طور پر بخوا چې قبرستان له د شذو فتوا و چې قبرستان له زنانه تلیس وس فتوا دا چې بالکل نسیت ده بخوا یو زمانہ کې دا فتوا و چې صرف سپنسر تلیس وس دا فتوا دا چې سپنسر هم نسیت لای مثال کې طور پر بخوا په ماجتانو کې سپنسر تلیس وس حرام د سپنسر ماجت نه نسیت لای بخوا تلیس په تراو یا په دغه کې درېدای شي وس نسیت لای ولی زمانہ بدل سو د سپنسر سره هم به حیا او به شرمي نظام تړلې دي دا غره کم دا مسله کې هم ده کچيري د مېره یا د ناسکه مورزه دا خطرې چې زامون ځوانان دي هغه پیغله ده لہذا په دې صورت کې د شریعت دغه قانون دي چې هغه مېره به پرده کوي اور دویمه مسله په دې کې دا ده کچيري پلار د زنان سره زنا وکړه هغه هم دغه رقم حرام ده لکه مور چې حرام ده نسکه مور مېره چې حرام که زوی د یو انجلی سره نکاح وکړه هغه انجلی به پر پلار پر نکم دغه رقم حرام ده لکه سره کم چې د مجور پر د باندې حرام دغه رقم الله رب العزت فرمایي الا ما قد سلف هغه د زمانه جاهلیت خبري الله ختم شي د نادانی او د نافوهی خبري ختم دي وس اسلام را لید قیامت پورې دا حرام دي درې وجوهات الله بیان کړ فاحشه بحیايي د عقل د شی نه مني چې ستاد پلار نوم پر زنانه پرته خو د انسان غیرت هم نه مني عقل هم د شی خلاف دی دویم مقتا الله هم ناراضه کیږي د الله په قانون کې هم دا غلط شی دی چې پر زنانه د پلار نوم ولاړ سی بیا زوی کی او یا د زوی نوم پر ولاړ سی بیا پلار کی دا د الله پر د شریعت کې هم خوښ نه ده الله په دې نه خوشاله ناراضه دی
وساء سبیلا اور دا د خلکو رواج هم دی په هر زمانہ کې په هر قوم کې په هر دغه کې دا ډېره بده خبره خلک بولي چې د پلار ښځه چې د زوی ته ناست دی یا د زوی ښځه چې پلار ته ناست دی دا ډېره ناجایز او غلطه په رواج لہذا عقل شریعت او رواج درې سره د دې خلاف دی چې د پلار د پاتې سوي زنانې سره نکاح